अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल दश्तो दश्ते सेहरा बिन छोड़े हमने दश्तो दश्ते सेहरा बिन छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने नक्शीद का हर दिल पे बिठाया हमने वक्त फुर्सत है कहा काम अभी बाकी है वक्त फुर्सत है कहा काम अभी बाकी है अहमियत द कुरान शान द इल्म जरूरत दा बयान का और ढेर खैस्ता बयानों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे मुंगा व तासु ताओ तमाम उम्मत मुस्लिमा ता प दीन बाने दा अमल कोलु तौफीक नसीब की मुहतरमो दास्तासु दे इलाका गबासने च दा गदुन इलाका दा दे घर पर दे सर के राजमशवियु प जामे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की खत्मुना द कुरान शु दे इलाका की दे मदरसा की द तजवीद सबक द हिफज और वरसर दर्स निजामी और ब्या पदे सो काल के दा दोन तरक्की और वरसरा च दा ऐलान मुंगवरे द च मदरसे सर ख्वा के द मस्जिद तामीर दा ढेर लोया द खुशाले खबर दा मुहतरमो दा कुरान करीम पर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदे नाजिल शवे दे कुरान पचा नाजिल शवे दे ध्वनि मुकसानो जवाब राखो چې څوک څوک لګ اوده لګ لاس چت کې محترم څوک څوک اوده دي لاس چت کې جزاک الله خیر لګ رويخ شیخا
دا قرآن کریم پچا نازل شوی دی؟ په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. پچا نازل شوی قرآن کریم؟ په نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا د تمام انبیاؤنا بالا دی او اعلا دی، امام الانبیاء دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین، شافع محشر، خاتم النبیین. د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باندې چې دا قرآن نازل شوی دی، چې څنګه په نبی علیہ السلام باندې د نبوت ختم ده، دارنګي په نبی علیہ السلام باندې د هر یو خصفت دا غیم ور باندې ختم ده. اے محترم مسلمانانو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہادری کمونگا وګورو. زمون نبی علیہ السلام ډیر نډر، ډیر بہادر. زمون پیغمبر ډیر نر پیغمبرو، ډیر غیرتی پیغمبرو. ته بیان کو کنا او تاسو داسې ود ناس یا رب ما چې تاسو وسوم. اے محترم مسلمانانو، کہ یو طرف تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی الرحمہ، رحمتون والا پیغمبر دے، نو زمون نبی علیہ السلام بلام شریکا بلکہ د نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پدی تندی کے اکڑیم ورننوتی دی. او گورا محترمو، نو نبی علیہ السلام فرمائی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یا اللہ اصل زندگی دا خود آخرت زندگی دا، اصل زندگی الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. دیخوا صحابہ کرام ورته आवाज کئی اے نبی علیہ السلام که مونگا ډیر وخت شوی خوراک مو نه دی کړی، د لوګي د لاسمو گیډې پوری کانی تړلی دی، کدارنګي لګیایو کدای کوا دشمنانو ټولو اتفاق کړی دی د اسلام او د مسلمانانو خلاف. اے محبوبا خو مونږ ستا شاګردان یو، ته نری نو مونږ ستا نران شاګردان، ته نه ډری نو مونږ ستا نه ډر شاګردان، مونږ رستو کېدو والا نه یو ښا. نو صحابه کرام ورته دلته نه आवाज کوي نحن الذین بایعوا محمدا. سنران صحابه نو یارا، صحابه کرام سوئی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ترسو چې به مونږ کې سا موجود وي اے محبوبا مونږه رستو کېدو والا شاګردان نیو. ګورې ښا مونږ ستا په لاس باندې بیعت کړی دی. جزاکم الله خیرا کثیرا. اے محترمو مسلمانانو، ماوی پروگرام بوګدو خو پروگرام را لنډو. هغې وجه دا ده د دې علاقې زموږ یو ډېر شیرخان استاد جی الله دې مغفرت نصیب کی، د هغې به 3:30 بجې جنازه یې، نو دا ملګري به اکثر هلته په جنازه کې شرکت کوي. نو په دې وجه باندې بس یو څو خبرې کوو. د صاحب قرآن صحابه کرام د کورونو نه بار راووته چې ګینې چرته دشمنانو حمله وکړه، چې صحابه کرام بار داسې راووته اخوا داسې لاړه چې وی کته په دې تیاره کې یو سړی تیز رفتار اس باندې را روان دی په منډه منډه. چې کله را نږدې شي چې وی کته هغه نبی علیہ السلام څوک دون نر سړی نو یکی یوازې صحابه کرامو ته پیغام سملې زاغه بارډر پوری تلیو ما سم نشته ښا داسې نر پیغمبر. اے محترم مسلمانانو، آغا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا بہادرے پہ ختموا، دا حسنم پہ ختموا. زمون پیغمبر ډیر خیستاو، زمون پیغمبر ډیر ښکلیو، زمون پیغمبر معطر بدن، منور بدن، زمون پیغمبر
احسن زمون پیغمبر اجمل زمون پیغمبر علیہ السلام سونه خیسته و. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تا س اشعار منسوب دی، اغا فرمائی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السمائی. و یو پا اسمان کې نور دی نو یو زمون پا کور کې نور دی، نو زمون دا کور دا نور دا اسمان دا نور نا خیسته دی. سبحان اللہ. عائشہ صدیقہ سوئی لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السمائی فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. زما د کور نور زکه خیسته دی چې د اسمان نور د رزي راخیږي او رڼا کوي، او زما د کور نور د شپې رڼا کوي. زما د کور نور دا د شپې رڼا کوي. اے محترمو، زکه حسان بن ثابت ویا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے زما محبوبہ پیغمبر تا گوری دا سے. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي زما سترگو لیدلې نه دی. واجمل منك لم تلد. او کم خلقو چې زما د محبوب په مجلس کې ناس تکړه دا د خپل سرونو پروا نه کړي. جوانان اللہ اکبر کبیرہ. زکه زمون یو حضرت بویلا کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگی. او ته لاړې حسن پرست شوي، بیا د شپیم سوچونه او بیا ډیر نوجوانان لګاو موبایل تر کې راته پیسې چوا بلا مدت نه پیسې خوري را خوري. پرې دا کاته محترمو راشه زما د محبوب حسن وګورا، تا بټول حسنونه دا بدران دی د جود و سخا اغم ختم دا. اے محترم مسلمانانو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دغه آغا شان دی. یو شاعر ویو ویړه می غواړي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات د بیان کم، د نبی علیہ السلام زندگی د بیان کم. نو آیا د نبوت نه مخکې 40 ساله زندگی هغه بیانول شروع کم؟ 40 ساله زندگی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله پیدایش د حالات بیانول شروع کما، ک بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت ملو شو، بیا دیار لسکالا په مکی دور کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله یوزه ته دعوت، کله پټ دعوت، خفیه دعوت، منا تزا، مزدلفه تزا، عرفات تزا. نبی علیہ السلام خفیه میټینګونه کوا، خلکو ته د دین هغه وضاحت کوا، د اسلام وضاحت کوا، د لا اله الا الله دعوت ور کوا، د توحید مسله بیانوا. نو تاغي شروع د لوکم که نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دی مشرکین سجدا مشرکین هغه د اوخان لري او غندونه ور باندې دی که د اغه زین شروع کم که نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حرم پاک کې مشرکان ول پسټ کې صادر چولې دي، صادر تاوي زموږ د خوږ پیغمبر بیانول شروع کم. د نبی علیہ السلام مدینه منوره ته هجرت، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار سور تتلل، د لارې حالات سم معجزې دارنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته راتګ، د خلق ورله استقبال کول، دارنګ د نبی علیہ السلام د مسجد قباء بنیادونه کې خودل، د نبی علیہ السلام د مسجد نبوی بنیادونه کې خودل، بیا د نبی علیہ السلام غزوات. او دا چې بیانوم کنه دا خو ممکن ندی، ولې د پیغمبر اخلاق په پکې نه پاتې. بیا د پیغمبر اخلاق څنګه او د اخلاقو نمونه الله را لګلې ده. د نبی علیہ السلام دشمن سره رویه سوا، د نبی علیہ السلام د کور بیبیانو سره معامله څنګه وا، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت څنګه که ممکن دی. لا يمكن السنه دا ممکن نه ده چې زه د پیغمبر مدحت بیان کم، د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صفات بیان کم، د نبی علیہ السلام د دعوت انداز کان حقه وی ټیم ډیر زیات کم دی. پلندو به درته ویم د پیغمبر شان چې بعد از خدا بزرگ تو ای قصه مختصر. الله پس دویم مقام د نبی علیہ السلام دی، دون البی مقام د نبی علیہ السلام. دانن چې بچو ختمونه وکړه دا عظیم کلام په هغه پیغمبر نازل شوی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات معجزاتو، په هغه معجزاتو کې
پاک تراغي مشرکین الته ناستی مشرکین دا سړی لګ بیا تنګوخه الله اکبر هلکه پیغمبر دا څوک تنګي بیا پیغمبر خو خیر خوا پیغمبر دی دا خو هغه پیغمبر دی محترمو چې دغه د سینې به خوټکار کو له عزیز کعزیز المرجل نبی علیہ السلام به د امت د پار جړه کولا دعا به کولا یو روایت کې خورازی کنا چې یو پیرا عائشہ صدیقہ رضی الله عنها رااله نو نبی علیہ السلام ته وی اے د الله حبیبا ماته لګ دعا غواړه څوک ته وی لګ لګ د شويخه څوک وی چاته وی یعنی بیبي خپل تاسو کې چې تخپل بیبيانو چاویری چې زما خاون کا کماته لګ دعا وکړي شاري شوه ها دا سی غلی شويه راولي کنه د دوا محتاج نه دي ځکه نمو د دوا وته کوي ځکه دا تاسو ته کوي مونږ به ورته کوو نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وی اے الله حبیبا ما ته لګ دعا وغواړه نبی رسول الله لاس پور تک اللهم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما اعلنت وما اسرت یا الله د عائشہ تمام کمی کوتاہی درز یو د شپې پټو ښکارا قصدن او عمدن او خطأن سم چې د عائشہ نشوی اے رب نو دا ورته معاف کی عائشہ سم خوشاله شو چې پیغمبر را داسې دعا وکا نبی علیہ السلام ہوتا ہوئی آیا سرو کی دعائی یا عائشہ تو اے عائشہ زما پا دعا خوشحال شوی او توی اے دا اللہ رسولہ ولی بستا پا دا سی دعا نا خوشحالی دما دا تا ما تکما ناشنا دعا غختا نبی علیہ السلام ہوتا ہوئی عائشہ وورا قسم می دی پا اللہ زدا دعا ہر مانز پسے ہر امتی تغوارم دا دعا زا کیا تغوارم هر امتی تا هر مانزه پسې غواړم که فرض مستنه مراد کې اې د پیغمبر امتیانو پیغمبر د 15 وخت دعا غوښتي دا په معراج کې امتیات دي دارنګ حوض کوثر سره چې ولاړ دي التم امتیات دي سورات سره امتیات دي موږ سونه بے وفای محترمو نو هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله اکبر کبیره اے محترمو مشرکین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمینا د استو کوششونه کوي دغه مشرکین نبی علیہ السلام تنگئی نورالو د شپدا او د سپوږمې د سوار لسمه شپې دا مشرکین ورتوي محمد یو کمپرومایز د سره کو ستا خبره منو ایمان وروړو او که یو کار دی وکړو د سپوږمې را دوه ټوکړې کا نبی علیہ السلام خفه دي ځکه چې معجزه خو د پیغمبر اختیار کې نه الله رب العزت ورته وحی وکا محبوبا دا ګوت سپوږمې تراسي اونې سې اشاره وته وکا او چې پیغمبر څنګه سپوږمې ته داسې کا نو سپوږمې دوی سې شوا جبل قیقعان باندې یو عیسی ورلا او یو عیسی په جبل ابي قبیس باندې ورغلا سپوږمې دو ټوکړې شوا بیم او نه منلها دون زديان عنادیان وینو دا زه د خپل علماء ته ویم تاسو سره خدا دون ملګری دا دون بلا کارونه پدې د الله شکر ادا کوي که چرته یو علاقې کې حروف علت را پیدا شي د مدارس مخالفت کوونکی را پیدا شي د درسونو مخالفت کوونکی را پیدا شي دا اگنور کوي پروي مکوي تندی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے دا دون ملګری د سحر نه راغلی تر د ماسپهینه پورې ناس دي او دا مسلمانان چې دا مخلصین ملګری کنا د بهر د چندو ضرورت نشتا الله به دا جمعات دا مدرسه د دې مخلصین ملګرو په تعاون سره سر ترسي ان شاء الله وخمو ده کنه ان شاء الله چې دې کې د بهر نه یو روپیو نه لګي ځکه دا مدرسه بم جوړي دا مسجد بم جوړي خ عالیشان بم جوړي او چې د بهر په پیسو د نورو علاقو په چندو باندې جوړ شي او چې تاسو بیا په دې لار سبا تیریږئ کنه سر بدا سے کته کوي سرکوزی وای بیا او چې نه تاسو وای نه مونږ با زمون نوري سیشتره جیدادونو داینه بلګ لګ ټنګره خرڅکو د الله کور بابا دو چا کور بابا دو د الله کور بابا دو خپل وسب پکې کو نو اے محترم مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا
معجزه د انشقاق القمر دا یو لویه معجزه وا. بل معجزه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم معراج ته تګ، تفصیل سره نه بیانو محترمو. بل معجزه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن کریم چې نن په دې جامع عثمان بن عفان غباسنه کې مولانا زبیر صاحب، مولانا اکرام صاحب دی، دارنګ دي سره نور فقایکار مصباح صاحب دی، د دې علاقې د سپین روبي مشران نارینه او زنانا اے محترم مسلمانانو په دې جامعه کې دی تعاون کوي. دلته د دې قرآن کریم ختمونه دي. دا د نبی علیہ السلام رهتی دنیا تک یو معجزه ده. دا داسې معجزه ده اے محترم مسلمانانو. الله فرمایي چیلنج ورکوي ښا د قرآن کریم مخالفینو ته چیلنج، یهودیانو ته چیلنج، نصاراو ته چیلنج، دارنګي هندوانو ته چیلنج. اے محترمو د قیامت د ورځې پورې د قرآن کریم دشمنانو ته چیلنج. لئن اجتمعت الانس والجن، کدا تمام انسانان او پیریان را جمع شي کنا چې د قرآن د کلام غونته کلام جوړ کی، الله وی اگر کدا باز د بازو سره امدادیانم شي خو لا یاتون بمثله، د قرآن مثل نشي پیش کوله. دا ښکارا چیلنج په قرآن کې دی. اوس پورې چا داسې دې چیلنج دا چا نه دی قبول کړي. البته یو انګریز مسلمان شوی، څوک مسلمان شوی، هغه بیا خپل ابیتی لیکل دی. هغه بیتی کې وایي چې ځکه له انګریزو ما معلومات کول چې دا مسلمان په کومه خبره ډیر سوځي، مسلمان ته کوم څیز ډیر زور ورکوي. دا مسلمانان که ډیر بدعمله ولینی کنه خو په دې قرآن غیرت کوي. څه کوي؟ د بیا دماغ کار نه کوي چې د قرآن په څوک خبرې کوي، که د قرآن څوک بیزتی کوي، که د قرآن څوک توهین کوي، دې په ځان نه پوهیږي. بیا دا جذبه گزار او په قرآن اعتراض او د ما اراده وکړه چې زه د قرآن کریم د انګلیش ترانسلیشن والا راوړم، د دې قرآن کریم باندې زه یو رد لیکم. د مسلمان په خوست وځو په قرآن رد لیکي. ښا الله اکبر کبیره، په قرآن رد لیکي. هغه قرآن مې راواغستو، شروع مې وکړه چې سورته فاتحه کې لګي خبرې نو چې دا ذالک الکتاب لا ریب فیه چې الله په دې قرآن کې هیڅ شک نشته چې دا د الله تر طرف نه دی. وی ما چې دغه ماته بل چیلنج راکوخه چې دا قرآن دی، دا د شک کتاب دی نه، نو دې کې د چاپلارم شک نشي کولای که کوي دغه به دماغ کار نه کوي. ځکه داسې کتاب هغه انتهایی فصیح او بلیغ او شعرا بلغا فصحا هغه داسې کلام نشو پیش کولی. نو بیا د دې صدې یو انګریز بسنګ د قرآن مقابله وکي. وی ما جزی ګورم دان سره مې نکتی لیکلې، وی وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا ته چورسیدم کنه. وی ما دا قرآن خو بل چیلنج ورکړي، له برین واشنګ کیږي التا په خپل ادارو کې د اسلام خلاف، د مسلمان خلاف، دغه غیر مسلم خلکو ته دا مسلمان یو ټیرریست پیش کوي چې دا مسلمانان دا ګیرو والا، دا پټکو والا، دا دهشتګرد دي. نو غریبانان بیا وی چې دا خو ډېر خطرناک دین دی. ښا په دې کې د زنانو حقوق نشته، په دین اسلام کې په دې کې انساني حقوق نشته، بس دی د پابندۍ زندگی تیری دغه ته ځین سازي کړي. نو هغه وی زه لګیاو ما قرآن می سټډي کو، وی کله چې دې آیت تر اورسیدم کنه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، کو په مال دی دا وګوره دا پيو ماشوم بچی دی. نو دی خو مور پلار ته سکار نشي کولی، دغه څه معاشره کې کردار نه بلکې مور پلار ته دی محتاج. دا اسلام وی چې دا مور به ماشوم ته پی ور کوي، ماشوم ته به پی ور کوي، مور پلار به نه خپه کوي. بیا پکې رااله وذل قربا، الکه رشتہ داران دی ګوري، نو یتیمانان دی ګوري، نو دارنګي مسکینان دی ګوري، نو گاونډیان دی ګوري، نو سیږي اغیله بم غږ نه کې. وی ما یلی کدا قرآن لا سوی. اوس ګوره زیر قرآن کریم دا خو چې مونږ شروع کوو ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، دا گایډنس دی.
دا رهنمایي ده. خو ته خو ورته راشه که نه کښېنه، دا غیر مسلم لګیا دی، دا خپل هغه تاثرات بیا ذکر کوي. وایي دغلته زما ذهن هغه کار پرېږدي چې خدای دا څنګه چل دی، دې قرآن ما ته خو یو څیز ذهن کې را دننه شوی دی او دلته قرآن بل څه وایي. انساني حقوق خو په دې کې ډېر شي دي. نو سورت نساء ته ورسېدم. نو سورت النساء کې ما له خدا سبق ښودلی شوی و چې په اسلام کې د زنانو څه حقوق نشته. اسلام زنانو سره ظلم کړی دی. انسان وکړه سورت النساء للذکر مثل حظ الانثیین، چې څنګه نارینه ته حصه ده دارنګې زنانه ته حصه ده. که دا زنانه ده که دا ودیږي چرته نو دولې ته به کتاب دی د دې غر په دې سر کې چې دا دونه دنیا را جمع کړې ده. او یقینو کې دا مسلمانان بیا خاص کر ستاسو د علاقو ده چې دیم د قرآن دپاره هر قسمه قرباني ورکوي. و انګریزه تاله څه پته وه او داسې مې شروع که خوند یې راکو. وایي سورت یوسف ته ورسېدمه. سورت یوسف چې مې لوستل شروع که که نه چې الله رب العزت پیغمبر ته وایي اے محبوبه مونږه تا ته وحي کوو د احسن القصص د ښایسته بیان. په دې کې مې واقعه د یوسف علیه السلام د رونو اخلاق پکې مخې ته د یوسف علیه السلام راله. وګوره رونو ورسره څونه زیاتې کړې دی. رونو کوهي ته غورځولی دی، وښلی دی، روک کړی دی، غلام شوی دی بیا د رونو د لاسه، بل وطن ته تللی دی. او آخر کې ورته یوسف علیه السلام وایي لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو هېڅ ملامتیا نشته. وایي ما ځان ته وایي چې ظالمه اوس هم نه منې، نو بس ایمان یې راوړو. ښه دا قرآن کریم په صورت یوسف باندې هغه انګریز ایمان راوړو. دا خو داسې کتاب دی، دا معجز کتاب دی. محترمو د دې قرآن خصوصیات ډېر زیات دي. دا عالمگیر کتاب دی. څنګه کتاب دی؟ عالمگیر د یو دور د پاره د یو کلی د پاره نه دی. بل درته ووایم په تمام دنیا کې داسې یو کتاب نشته چې څوک یې صرف 15 پیرې لولي. او دا قرآن راشه د حفظ دی ماشومانو نه تپوس وکړئ که نه د ورځې کله یو پو کله یو سپاره 40 کرته 50 کرته یو سپاره اړئ. ښه د دور حافظانو دې کې ګورې دوکې دړاکې مه کوئ چې قرآن مو ګیټ کې شي چې کلک شي. د دور حافظان چې وي که نه دی باندې استاز اول رکو چا باندې پو دا به 50 پیرې 60 پیرې وي. دا چې بیا تراو کې زمونږ د حافظان رونه قرآن اورئ که نه د سار نه ماسپښینه پورې ځان له سپاره واړئ ماسپښین نه بیا وروستو مازدیګره پورې واړئ. نو ماښام مونږ او تاسو روژه ماتو شربت یې څه حافظجي صاحب اخوراس کاږ نه کوي یو کجوره وخوري چې دا کوو که آخرت کې کامیابي غواړو ځکه زمونږ دا ایمان دی آخرت را روان دی. آخرت را روان دی. میدان محشر بی اے محترم تلی به لګېدلي دا اعمال به تلیول دا ټول به څه کېږي دا به تللی شي. نو چې ما او تا څونه یو عمل په اخلاص سره وکړو که نه محترمو الله اکبر بیا قرآن کریم سره هغه نسبت راتله که ته زده کې که ته بل ته ښې. پیغمبر وایي دا په دې غوره امت کې غوره خلک دي. ښه دا امت اسم غوره دی. بیا پیغمبر په دې غوره کې غوره څوک دی د قرآن کریم سره چې نسبت راغلی د قرآن کریم تعلیم تعلم. کومو مشرانو قرآن نه زده کړی اب هم قرآن زده کوي. خپل یو بچی به دې مدرسې ته ورکوي انشاءالله. خوښه مو ده چا دا کلک عزم دی یو بچی به مدرسې ته ورکوو. ها جی تاسو خو به دا عزت وګورئ که نه مړه چې په روژه کې د بچې مخکې ولاړ دی تا ورپسې نیت تړلی دی چې نیت مې کړی دی امام پسې او هغه ستا ورکوټې بچې ولاړي. مړه دا مزه خو واله که نه دا د زړه سکون خو وګوره که نه دا په دنیا کې هم تاله عزتي. هلکه هلته کوم قاري صاحب ختم کړی و پلانکي قاري صاحب و. لکه دا د چا زوی دی لکه دا د پلانکي کاکا زوی دی که نه ولکه ماشاءالله لکه دا د پلانکي زوی دی. دا دونه عزت دی باجوړ طرف ته برنګ نه لګ را دی خوا زموږ سره دوستانو زال ته تللی وم دغه 3 بچي حافظان دي. ما ورته روژه در باندې څنګه تېرېږي په ژړا مې څنګه په ژړا وایي سوال جواب راپسې پلان کې بچي وکړي نومونه یې واغسته چې ابوجي نن ماوستن تراو کې هلته ختم دی ته به راځې ښه وایي چې په تراو کې ولاړې وایي بس ژاړم یاره چې چېرته ماله دا مقام چېرته ماله دا مرتبه. نو یو ورځ دوه پس راته بل بچي و چې هلته نن زما ابوجي ختم دی دعا ته به راځې ښه چې دعا کې شریک شي اخري صورتونه به واورئ.
دا خو وګورئ کنه محترمو، قسم په الله که په وزارت عظما کې خوندي، که دارنګې په وزارت اعلی کې خوندي، که په بل یو وزارت کې خوندي، کم خوند چې دا د قرآن په اورېدو کې دی او ستا په کور کې چې قرآن والی، نو یو یو بچی به قرآن ته ورکوو. ها جي څوک څوک سره کلکه واده کوي، د دروغ واده نه. هسې نه شیطان راته وي که بچی دې مدرسې ته ورکو نو خوري بس. زموږ د طالبان دي نه تپوسو کې په ایمان دونه ډېره ډوډۍ خوري که نه، دونه ډېره خوري او د هر چی نیخه خوري. ګورې ښه دې علماو نه تپوسو کې دونه په عزت سره خوري په ایمان. اوس مفتي او مشر راغلی ګورې وایي چې به نس کې چې به زما داس کې ګورې ښه ښه د عزت چې وایي ما دې علماو ته مېلمنو ته خاص چی راوړلې ده. دا د قرآن کریم دلته مشر ناست دی، الله دې عمر کې برکت واچي. دا مو وایه محترمو، زمونږ د نصیحت مفتی صاحب وایي د بعضې عوامو کې غټ منافقت راشي. وایي ستاسو خلک نه یادوي، تاسو خو دینداره خلک یې، بعضې خلک هغه یادوي چې منافقت کوي. چې مونږ ورته وایو چې قرآن ته یو بچی راکه که نه، نو دی چې کور کې صلاح کوي نو ښځه او خپل میز کې وایي که دا بچی مدرسې ته که او مولا ګوټې ته جوړ شو نو څه به خوري. وکاکا جي تاله څه پته ستا بچی چې مولا شي که نه، که تا د خوشحالۍ نه ونه جړل زما دا نوم بدل که بیا مړه ستا به هغه رس چې ستا د بچي پټکې والی کېږي که نه، ته وله داسې ناست دی پلانکي د پلانکي د زوی دستربندي ده او دا سند وله مونږ ورکوو، دا د حفظ سند دی، دا د علم سند دی. دا مزه خو وګوره که نه مړه، تا خو دا مزه نه ده لیدلې. ستا به دا اړه چوټ شي، دا به اوښکې تویوي، دا زړه به دې جاړي، دا ډېرې خوشحالۍ نه. نو دا منظر څوک څوک غواړی محترمو؟ ټول غواړو خو لکه بچې به ورکوو نه مدرسې ته غواړو به. بیا بله واورئ محترمو، یو روایت کې راځي چې د چا بچي دا قرآن دلته دنیا کې ووی که نه، د دې حلال ته حلال وي، حرامو ته حرام وي، بیا به یې هغه والدینو ته د قیامت پر تاج ورپسې رولی شي. محترمو د والدینو به هلته بیا دستربندي، دا څونه لوی مقام دی. نو خپل یو یو بچی به انشاءالله مولا کوو به، عالم کوو به. خوښه مو ده د دې خپلو علماو په مشورې سره. او دویم دلته زه ملمېمه د چا چې اوسه پورې 4 میاشتې نه لګېدلي که نه، د 4 میاشتو کلک عزم وکړي. خوښه مو ده په تبلیغ کې 4 میاشتو د چا اراده ده. جزاکم الله خیرا کثیرا. انشاءالله په بله موقع به تفصیلي خبرې کوو، په دې خبرو باندې اکتفا کوو. واخر دعوانا الحمدلله.